السلام علیکم ملګرو. په دې سکرین به تاسو ته ښکاري د پنجپیریانو مشر شیخ طیب صاحب د یو څو خبرې کړې دي. ملګرو دا وایي چې پښتانه راټولول او د هغوی نه بېوقوفه جوړول او پښتانه حکومت ته مخامخ کولو او پاک فوج ته مخامخ کولو او د فوج سره جنګولو، وایي دا تاسو مخکې چېرته تللي وئ چې اوس راځئ پښتانه راټولوئ او د پاک فوج سره جنګوئ. وایي پاکستان زموږ ملک دی او موږ به د دې حفاظت کوو. د شیخ صاحب دا خبرې در سره شیر کوم ملګرو. خو بل طرف ته پی ټي آی باندې یو ځلې بیا خزان راغلی دی او د استعفاګانو سلسله بیا شروع شوه. د دوی جنرال سیکرټري سلمان راجا هم د خپلې عهدې نه استعفا ورکړه. بل طرف ته د سني اتحاد کونسل مشر حامد رضا چې په اصل کې رافضي اتحاد کونسل مشر دی، هغه د خپل د قومي اسمبلی سیټ نه هم استعفا ورکړې او د کور کمیټۍ نه هم استعفا ورکړې ده. ملګرو اکشن ډېر سخت روان دی او په 9 مۍ کې چې څه شوي وو نو هغه 9 مۍ به هم درنه اوس هیره کړي. داسې سخت اکشن کې حکومت روان دی او مختلفې دفعات او مقدمې هغې درج کړي دي. ملګرو تاسو ته پته ده چې د پی ټي آی تقریبا 103 ټیکټ هولډر د قومي اسمبلی دي، دغه شان دي د پنجاب د 116، د کې پی کې 30 دي. نو په دې کې یو کس نه دی زخمی شوی او د دوی بچي یو کس پکې نه دی زخمی شوی. عام مسلمانان غریبانان په هل ټکولې وخوړل او لاړ، څه په تاڼو کې دي او څه په جیلونو کې دي او څه پکې 5 شپږ پکې مړه شولو. نو ملګرو پی ټي آی والا ته پکار ده چې د عمران ریاض او د خپل لیډرشپ د دروغو نه راوځئ او د بل خبره مه اورئ او آینده چې احتجاج ته راوځئ نو دغه ټول ټیکټ هولډر دا د ځان نه مخکې کوئ او ورته وایئ چې خپل اولاد هم راوباسي او مخکې کوي او د ټولو نه مخکې د عمران خان خپل بچي د انګریزان راولي چې په یورپ کې مزې کوي، دا د ځان نه مخکې کړي، بیا راوځئ او احتجاج ته راځئ. ملګرو د شیخ طیب صاحب دا خبرې واورئ چې د شیخ طیب صاحب دا خبرې صحیح کړي او که غلطې کړي په کمنټ کې خامخا موږ ته جواب راکړئ. چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره خامخا لایک کړئ. پرونه تاسو چرته وئ؟ نن پښتانه راغونډوي، نن د پښتنو نه بېوقوفه او کمعقل جوړوي، دا پښتانه راباسوي او هلته نه به د هغه طرف نه به نور راشي، دا به یو ځای کړي او د دې فوج سره به یو جنګوي او پاکستان به ټوکړي ټوکړي کړي. زه چېرې هم د دغې اجازت نه کوم. موږ خپل موقف پیژنو، موږ خپله لاره پیژنو، موږ خپل ملک پیژنو. دا پاکستان زموږ ملک دی او موږ به د دې حفاظت کوو. ملګرو د شیخ صاحب دا خبرې به تاسو اورېدلي. دوی اکثر پیغور وکوي جمعیت علما اسلام علما کرامو ته چې دغه درباري مولیان دي. د ده دا خبرې به تاسو اورېدلي. اوس فیصله وکړي چې درباري مولا اصل کې څنګه وي. د ده د خبرو نه تاسو اندازه ولګوئ چې آیا د جمعیت علما اسلام والا درباري مولیان دي او که دا درباریان دي.